دا خو نه پیږي که نه، یو سړی چې بېلکی خر شي نو هغه ډتې وایي. دا بېلکی خره دي. ګینې دې ملک کې چې فوج نه وي نو مونږ به وختي انډیا خولې ته اچولو. دا مونږ چې بچ یو دا د دې فوج په سر بچ یو، د دې ځوانانو په سر بچ یو، د دې شادلمو په سر. خو زه خو ډېر د فوج عقیدتمند ډېر یم. فوج د پاکستان چې کوم دی دا د پاکستان د عوامو سترګې دي، دا د پاکستان د عوامو لاسونه هم دي او دا یې خپې هم دي. موږ په توده بړستن کې خوب کوو او هغوی د دشمن مورچه ساتي. ګرانو کتونکو دغه سپینګیري بابا څلور کتابونه چاپ دي. یو سترګور پنځم چې کوم دی نو د چاپ په دغه کې دی، اراده یې ده خو مالی بجټ نشته. خو دلته زه یو پوښتنه کوم، پوښتنه چې نن سبا په دې سوشل میډیا باندې دغه لونډې لپاړې هغه مل دشمنه خلکه هغه عناصر چې مختلف ځایونو نه مختلف قسم کمنټس کوي او زمونږ ادارې کمزورې کوي او بیا په خاصه توګه د هغه خلکو جنټې کوي کم چې غواړي چې زمونږ دفاع، زمونږ سیکورټي فورسز، زمونږ پوج کمزوري شي. خو آی روز چې کوم دی په دغه ملک باندې د افغانستان د بارډر نه او دغه شانتي نور بیروني ممالک هغوی اټیکونه کوي خو زمونږ پوج ورله موتوړ جواب ورکوي. دغه بابا په دې باندې څه نظر ساتي؟ د ده نه به پوښتنه کوو. څه به وی بابا؟ فوج د پاکستان چې کوم دی دا د پاکستان د عوامو سترګې هم دي، دا د پاکستان د عوامو لاسونه هم دي او دا یې خپې هم دي. موږ په توده بړستن کې خوب کوو او هغوی د دشمن مورچه ساتي. مونږ خپلې مزدورۍ کوو او هغوی دې خواته افغانستان سره په بونډرۍ باندې چوکس ولاړي چې دشمن را نه شي. نو مونږ خو چې څونه صفت او ستاینه وکړو د خپل فوج دا به کمه وي. زمونږ دا ملک خدای یې ساتي او د پاکستان هغه فوج یې ساتي. په داسې حالاتو کې هغه ځوانان نوي کول هغه چې را غټیږي نو په دغه ذهن سازي ولې داسې شوې ده چې په فوج پسې خبرې کوي په دې سوشل میډیا، نو څه وایې هغوی ته؟ دا خو نه پیږي که نه، یو سړی چې بېلکی خر شي نو هغه ډتې وایي. دا بېلکی خره دي. ګینې دې ملک کې چې فوج نه وي نو مونږ به وختي انډیا خولې ته اچولو. دا مونږ چې بچ یو دا د دې فوج په سر بچ یو، د دې ځوانانو په سر بچ یو، د دې شادلمو په سر. خو زه خو ډېر د فوج عقیدتمند ډېر یم. بل دا راته ووایه غندل کاکا چې دغه فتنة الخوارج کم چې په جومات ته محفوظه نه دي، حجره ته محفوظه نه ده، معلم ته نه دی، انخته دی، علم هم ټارګټ، فوجي هم ټارګټ، آی روز مونږ شهادت یې ورکوو که نه؟ نو په دې باندې څه وایې؟ دا خلک واجب القتل نه دي؟ دا واجب القتل دي